چې د کوم سړی د نیکو اعمالو سره شوق وي د نیکی ګټلو خواهش وي بیا هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث باندې خامخا عمل وکړي. حضرت عباده بن صامت رضی الله تعالی عنه دا خبره بیانوي و سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دار ویلي دي وای من استغفر للمؤمنین والمؤمنات چې کوم کس د مؤمن سړي لپاره یا د مؤمن ښځې لپاره د مغفرت دعا وکړي د الله تعالی نه د هغو د معافي سوال وکړي چې یا الله دغه معاف کا كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنه. الله تعالی به یخکسته د هر مؤمن سړي او د هر مؤمن ښځې په بدله کې الله تعالی یو نیکي ورکوي. سبحان الله. یو کس که صرف د مؤمن سړي لپاره د مؤمن ښځې لپاره د مغفرت دعا کوي په دنیا کې چې څومره خلک دي که هغه ژوندي دي که هغه مړه دي مؤمنان دي الله تعالی به د هر کس په بدله کې دغه سړي ته یوه نیکي ورکوي. ګورئ دا خبره بالکل واضحه ده. یو سړي ته د یو شي ضرورت وي. یو سړی که په اوبو کې ډوبېږي بیا هغه ته د خوراکي یا د بل شي ضرورت نشته. د هغه مقصد دا ده چې ما یو کس د هغه اوبو نه رابچ کړي. دغه په ټولو نه غټ احسان ده. یو سړی ده په دنیا کې د مونږ چې کوم ژوند ده که په هغه باندې مونږ تاسې صحیح سوچ وکړو بیا د مونږ اصل مقصود ته شاید د الله تعالی نه معافي چې الله تعالی مونږ معاف کړي دا اصل بنیادي شی ده. اوس یو کس داسې ده چې هغه مؤمن سړي ته هم دعا کوي مؤمن ښځې ته هم دعا کوي هغې ته د دې دعا ډېر زیات ضرورت ده. نو دا داسې ده لکه دغه سړي چې د هغه سره ډېر غټ احسان کړی ده د هغه غټ ضرورت یې پوره کړی ده. هغه ضرورت پوره کولو د وجې نه الله تعالی دغه سړي ته یوه نیکي ورکوي. په دنیا کې په عربو په کروڑو خلق دي بې شمېره خلق دي او که یو سړی دا د دوی لپاره دعا غواړي الله تعالی به بې شمېره انعاماتو سره هغه نوازوي او بې شمېره انعامات به ورکوي او داسې الله تعالی به هغه کس ته د هر یو سړي په بدله کې یوه نیکي ورکوي. او د دې دعا بهترین الفاظ چې الله تعالی قرآن کریم کې نقل کړي دي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. بس دا دعا ده ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. چې کوم کس دا دعا وغواړي نو دا داسې ده لکه ده چې د مؤمن سړي لپاره مؤمن ښځې لپاره د مغفرت دعا وغوښته نو بیا به الله تعالی د هر کس په بدله کې دغه انسان ته یوه نیکي ورکوي. نو ګورئ یو سړي که خواهش وي چې زه د نیکۍ کار وکړم زه داسې کار وکړم چې په هغه باندې ما ته الله تعالی اجر راکړي. خو ډېر کارونه دي خو داسې کارو ته د سړی ډېره زیاته توجه ورکوي چې په یو معمولي شي باندې په یو بالکل کم شي باندې الله تعالی ډېر زیات اجر ورکوي. نو دا داسې دعا ده چې الله تعالی په دې باندې انسان ته ډېر زیات اجر ورکوي. الله تعالی دې مونږ تاسې ته د نیکو اعمالو سره شوق پیدا کړي محبت هم دې ورسره پیدا کړي. الله تعالی دې مونږ تاسې د غلطو کارونو وساتي او د غلطو کارو سره د الله تعالی مونږ تاسې ټولو نفرت پیدا کړي.